السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زیم جابر خان تورخیل او تاسو ګورئ درسمن میډیا. نن زموږ ملاقات دی د حضرت مولانا عبدالوکیل صاحب سره، کوم چې تحفة الاشاعت کتاب لیکلی دی او د هغې باره کې به څه سوالات کوو انشاءالله د دینه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. محترم طبیعت مو څنګه دی؟ د الله ډیر زیات احسانات دي، انعامات دي او موږ د الله نه بې حد رضا یو. الله دې زموږ نه رضا شي. چونکې زموږ نن انټرویو د تحفة الاشاعت کتاب په مناسبت سره ده. تحفة الاشاعت کتاب باره کې اکثر دا ویل شي چې دا په عربۍ کې ولې لیکل شوی دی، چونکې دا د عوامو نه پټولو دپاره لیکل شوی دی. ستاسو دی چونکې تاسو خپله دا لیکلی دی نو دې باره کې څه جواب ورکړئ؟ جناب محترم جابر صاحب، د دې نه مخکې اول دا لیکلی شوی ولې دی او بیا په عربۍ کې ولې دی. زه پخپله د یو عام ساده زمیندار کورنۍ سره تعلق ساتم. زما والد محترم لفظي قرآن هم نه ویلی. کله چې د مشرانو په دعاګانو الله موږ د دې عظیمو خلکو په خوا کې کینولو چې علما کرام دي، موږ د هغوی د خپلو خاورې هم نه یو. زما والد محترم په خپله 4 میاشتې لګېدلی دي، تبلیغ سره جوړو. زما رونه، زما خاندان، بلکې زه خپله بیا سو د علم د څه مرحلو طی کولو نه وروستو د قرآن سنت د درسونو مطابق او د خپلو شیوخو د نظریاتو او د درسونو مطابق چې ما ته کمې خبرې داسې ځنې کمزورې ښکاره شولې، نو زما په زړه کې دا یو خیال تیر شو چې داسې خبرې ولیکمه چې هغې سره د دې خبرو اصلاح وشي. او زموږ دا رونه چې کم تبلیغیان دي، زما خپل رشتہ دار دي، مشران دي، کشران دي، چې هغوی کم مقصود پسې روان دي چې پای کې فایز، کامران او سعادتمن شي. هسې نه چې موږ یو خبره په هغې پسې روان یو د کامیابۍ سوچ کوو او هغه زموږ د تباهۍ ذریعه وګرځي. بیا ما وی که زه عام دا کتاب هغه ځینې خبرې ما اول که زه ډایرکټ اعتراضات لیکم، یعنې ځینې ډېرو خلکو صرف او صرف اول سر نه شروع په تنقید کړي وي، اگر چې د هغوی اعتراض اوس دا وي چې تحفة الاشاعت تنقید برای تنقید لیکلی شوی دی. الله گواه دی او قیامت کې حضوري د ټولو شته دی. زه خو د ټولو نه اول د دې علماو نه یو ګیله دا لرمه، دې ځای کې نږدې یو کلي ته راغلی و، په هغې کې په جومات کې په منبر باندې پټکې وهلی و، بیان یې کاو، وی عبدالوکیل دا کتاب لیکلی دی، اوس یې ټولی د خلکو نه پټوي. نو په جومات کې دروغ او بیا د عالم سره تن نه ښایي. بهرحال الله دې زموږ د ټولو اصلاح وکړي. خو چې کله ما دغه اراده وکړله نو ما چې ځنې اول ما د دعوت معنی ولیکله، دعوت لغتاً څه ته وایي، اصطلاحاً څه ته وایي، طریقه د دعوت به څه وي، داعین به څوک وي، مفهوم د حکمت فی دعوت به څه وي، پای کې څومره قرآني آیاتونه، په سوونو احادیث، په دارنګ آثار، دا ټول ذکر شوي دي. آخره حصہ کې صرف او صرف 10 خبرې ما کړي دي او 10 اصلاحات نوم ولا ما ورکړی، اعتراضات او تنقیدات مې نه دی ورکړی. د هغې نه خلکو دومره بو بلا جوړه کړله، افواګانې شولې، افراتفري شوله او د فیصلې یو ځای شته دی. دلته کې هم الحمدلله زمونږ بچو کشرانو هغوی له خوا داسې طریقې سره جوابونه ورکړل چې هغوی غلي کړل. بیا مجبوره شو د ملګرو په مشوره باندې دا یو کتاب ولیکلی شو، تبلیغ جماعت کا اصل دشمن کون. ما 10 اصلاحات لیکلیو، 10 واقعاتو، زما ته د قرآن سنت سره هغه ټکراو ښکاره کېدل. د هغې په عربۍ کې ما اصلاحات نوم ولا ورکړه. دې نه مخکې کتاب کې یو اعتراض، یو رد، یو تنقید هم په تبلیغیانو رونو باندې نشته دی. څوک دی وګوري ما ته دې ووایي سوا د 10 واقعاتو نه دغه 10 واقعات ما ته د خپل سوچ علم مطابق او هر انسان به دغه د علم مطابق تپوس کیږي. ما د هغې مطابق ولیکل چې دا د قرآن سنت دې اصولو سره ټکراو دي. پکار خدا وه چې دوی ما ته ویلي وي یو خو چې کتاب ما عربۍ کې دې دپاره ولیکو چې زما عام ساده لوح مسلمانان رونه
هغه دا زړه زخمی نشي، دردمن نشي. ها عالم دی زما به مشر ورور وي، زما به همزولی وي، که مشر عالم دی زما پلار دی. زه دغه علما چې څومره حق پرس علما دي ټول چې زمانه مشران دي، زه ته په حیثیت استاد او په حیثیت والد ګورم. کم چې زما همزولی دي زه ته په حیثیت ضرور ګورم. الله گواه دی زما استاد نه وي، لیکن کله چې داسې موقع راغلی ده نو ما د هغوی دا مولانا مفتی رشید احمد صاحب الله کریم دی د ټولو علماو سره غریق رحمت کی، کله چې هغه وفات شو الله گواه دی ما جړلی وو. حالانکه زما استاد نه دی، د کم جماعت سره به یې کم نظریې سره به، خو لیکن علما هغه ټولو د پاره یو راه عمل لی، مقتداګان دي، د اسمان ستوري دي. بهرحال ما چې یو عالم به زما اصلاح کی چې دا طریقه نه وه، دا داسې وه، دا طریقه ما به رجوع کړې وي، ما به خپلې خبرې وضاحت کړی وي. د هغې سره ما د دې کتاب په آخر کې لیکلي هم دي چې زه انسان یم، زما هم خطا کېدی شي. څنګه چې ما دا واقعات د کومو کتابونو راغستی دي هغه هم انسانانو، د هغوی کتابونه انساني کتابونه وو. او زموږ دا عقیده او نظریه ده چې قرآن د غلطۍ نه پاک دی، اور هر کتاب کې غلطي کېدی شي. زما دا کتاب دی، د هر کتاب اول آخر کې ما لیکلی وي، یو ځای کې ما تصریح کړي وي. که زما په ژوند کې ما ته چا دا وي چې دا خبره ستاره قرآن سنت خلاف ده، زه به د هغې نه رجوع کوم. او که د هغې ما د مرګ نه پس زما خپلو بچو ته کشران ته وصیت دا دی چې زما خبره کومه د قرآن سنت نه خلاف وي هغې نه زما رجوع ده. بهرحال هغې متعلق نه چا عربۍ کې څه اصلاح وکړله، پښتو کې یا په اردو کې څه رسالې ولیکلې شولې، او په هغې کې هغه اعتراضونه په منبر او ښایست او د اشاعت سره د زړې دشمنۍ ښکاره کولو دپاره، د خپلو بدلو اغستلو دپاره دغه تبلیغیانو رونو په اوږو باندې چې بعضې خلکو ټوپک کېښودو چې هم مخکې به دا اعتراضونه کول د اشاعت والا اولیاء نه مني، کله به دعا نه مني، کله به خیرات نه مني. په دې ټولو میدانونو کې شکست خورده شو، نو آخر کې ویره دوی اوس تبلیغ نه مني. زموږ تبلیغیان زموږ رونه دي، د هغوی مشران زموږ مشران دي، تر څو پورې چې کومه عقیده نظریه د قرآن سنت مطابق وي زمونږ بسر و چشم هغه مشران دي، زمونږ مقتداګان دي. او زما خاندان په خپله بلکې زما استادان ډبر صاحب صاحب هغه کال لګولی دی، زمونږ په استادانو مشرانو کې راځي شیخ عبدالجبار صاحب هغوی کلونه لګولی دي. نو چرې موږ د تبلیغیانو رونو، او بلکې زه به دا خبر وکړم ستاسو په دې یو سوال کې به زه لږ اوږد شم، خو خفه کېږئ مه. زمونږ دا مدرسه له دلته کې دا مولوي صاحب ما سره 20-21 سال پاتې شو. کله چې تبلیغیان رونه دلته کې راغلي دي، بیرینو جماعت دی یا دلته زما نه کشر عالم پکې وي، په علم کې و زما نه مشر خو په او دغه کې ما په عمر کې رانه کشر وي، زه ته طلبا کې نو مې مرور دوی ته دعوت ورکا، دوی ته بیان وکا. زما جماعت ته چې کله تبلیغیان راغلي دي، خیر در دې علاقو کم جماعتونه راغلي دي، تاسو ته تپوس وکئ، هغوی ته زه په خپله ناز شوی ما، زه د هغوی بیان اورم، زه د هغې محتاج یم. دغه خبرې وې ځنې چې ما ته د قرآن سنت سره معارض ښکاره کېدلې. ما د هغې د عربۍ کې اصلاح وکړه چې څوک به زما اصلاح وکړي یا به د دې خبرو تصفیه وشي، نو زما دا رونه به چې کم مقصد باندې روان دي نو په هغه جنت ته به الله موږ ټول ورسوي. او که ما غلطي کړې وې او کومه خطایي وي نو په کار دا وه چې زما اصلاح شوې، ما به د هغې نه رجوع کړې وې. دغه د لیکلو او بیا په عربۍ کې د لیکلو یو باعث و محمد جاوید صاحب. مطلب نن سبا چې کوم اعتراض کېږي چې دا کتاب تنقید برای تنقید دی، نو دا غلط دی ستاسو په نزدیک؟ جناب محترم دا خبره چې کوم دا تحفة الاشاعت او تنقید برای تنقید لیکل شوی دی، نو ما خو دا وویل چې تنقید برای تنقید چې شروع کېږي نو هغه اول سر اعتراضات وي، دې کې په سونو احادیثو شلونه زیات آیاتونه، دعوت او مفهوم او حکمت او داعین او مدعوین او دا ټول د دې صریح دلیل دی چې تنقید برای تنقید نو. بل دارې جنابه تقریباً په دې کتاب کې چې تبلیغ جماعت کا اصل دشمن کون 400 نه زیات تنقیدات د دې حضراتو دي په تبلیغیانو رونو باندې، هغې ته نه ګوري، وایي زما په سترګه کې خسڼې ویني، په خپلو سترګه کې بشو نه ویني، خو بس معترض چې کوم وینو هغه کل عامه وي. الله دې ورته هدایت وکړي چې دوی خدای خبر شه په کم ضد او تعصب باندې باعث دی، په کم طرف باندې روان دي، څه چل په دوی باندې شوی دی.